کله چې موږ جوګیانو سره ترالو باران زموږ بهترین استقبال وکړو. موږ داسې کار وکړو چې د ګټې لاندې کېناستو په سیف ځای کې موږ چې دا باران نه باندې ورېږي. خو دلته غټه خبره ده چې دلته سمستې موجود دي او دا تاریخي سمسته چې خلک دلته راشي دلته لازمي شپه کوي. نو که چېرې تاسو هم جوګیانو سره راځئ نو تاسو شپې له راشئ ځکه چې د شپې نظارې هم ډېرې زیاتې ښکلي او خاص کر چې سپومۍ او د هغې نه علاوه په اسمان کې وریځې نه وي نو تاسو ته به اسمان ډېر زیات کلیر ښکاري او ستوري به ډېره زیاته مزه درکوي. کله چې باران ختم شو نو لړې رالې. زاهد بایي چې په دې ځای کې به لازمي ویډیو کوو ځکه چې د دې ځای نه تحصیل سره راځي ډېر زیات ښکلی ښکارېده او زاهد بایي چې کوم دی د سرارزو سره تعلق ساتي نو د هغې په وجه د هغوی کلی ښکارېده. تاسو لیدلی شئ چې څونه ښکلې نظاره ده. دوستانو دا ښکلې نظارې تاسو د جوګیانو سره نه لیدلی شئ. د دې یو طرف ته د سوات ښکلې نظارې نو بل طرف ته د بونیر ښکلې نظارې او د هغې نه علاوه که د بلې ضلعې نه کسان راځي نو هغو ته د سوات په سایډ باندې هم راتلی شي او د بونیر په سایډ باندې هم راتلی شي. د علم د کلي نه دې ځایګاه پورې زموږ 2 ګنټې ولګېږي نو ستاسو هم تقریبا 2 نیمې ګنټې لګي. لارې ډېره زیاته ښکلې ده، نظارې هم ډېرې زیاتې شاندارې نو د هغې په وجه باندې تاسو په تکاوټ او په ستړیوالي باندې نه پوهېږئ. کله چې موږ د جوګیانو سره په ډبونو کې ټایم تېر کړو نو بیا موږ وایو چې دا فیک هم دې خلکو ته وهوي. کله چې ته فیک ته هیجې نو په لاره به تاسو ته ډېر ښکلی ویو راځي او د دې دا فیک چې کوم دی د انتهایي مزه کوي. او تاسو ته دا معلومه وي چې د دې فیک نه سخت او نه لرې دي. د ډبونو نه تقریبا 5 منټ پس تاسو لګي او کله چې تاسو د فیک ته راوهیږئ نو تاسو به ایله د دې صحیح اونچایي ته راوهیږئ ځکه چې د جوګیانو سره اونچایي د سطح سمندر نه 9200 فیټ ده. کله چې تاسو د جوګیانو سره د پیک ته راوهیږئ نو تاسو به ایله د جوګیانو سره صحیح مزه واخلئ. او بل تاسو ته دلته ووایم چې جوګیانو سره یو مذهبي ځای هم و ځکه چې دلته به یو جوګي پاتې کېدو او دلته به خپل عبادت کوو. د هغې نه علاوه دلته ډېر زیات سیولایزیشن پاتې شوي چې تاریخي ثقافتي او مذهبي حیثیت هم جوګیانو سره لري. نو دوستانو تاسو یو ځل په ژوند کې لازمي د جوګیانو سره وزټ وکړئ. دا نظارې به تاسو له ډېره زیاته مزه درکړي.